السلام علیکم. زه غفران الله یم. یو افسوسناک خبر نه تاسو خبرو چې په تحصیل کابل یو غریزه سیمه کوټلی پیندشا کې یو افسوسناک ټریفیکي پیښه مخې ته راغلي چې په نتیجه کې مجموعي تور 27 تنان زخمیان شوي دي. دغه حادثه په واده کې ګډون کوونکې پلاین کوچ ته مخې ته راغلي ده چې دغه په نتیجه کې زیات تنان زخمیان شوي دي. د دې په اړه باندې په پوره تفصیل اخلو. دا وخت زموږ سره په لاین باندې د کابل ریسکیو انچارج وقار صاحب تفصیل راکړي دغه پیښه څنګه مخې ته رالاو، په دې کې څومره تنان چې دغه زخمیان دي او د څومره حالت چې دغه تشویشناک دی. جی غفران صاحب تحصیل کابل کوم غریزه علاقه د پیندشا هلته کې د واده گاډه او د الیګرامي نه د تتلل دی واده لا او هغه د حادثې ښکار شوی دی. په هغې کې ټوټل چې دی نو 27 کسان چې دی هغه زخمیان ول. تر دې دمه چې دی نو پیشنټ چې کوم سیریس پیشنټ ول هغه ټول چې دی نو سیدو هسپتال ته منتقل کړی شوي دي. 23 مریضان چې کوم ول هغه پکې سیریس ول نو هغه موږ سیدو هسپتال ته منتقل کړي دي. باقي څلور چې کوم مریضان دي نو هغه په کابل هسپتال کې دي. وقار صاحب دا راته ووایي چې دغه پیښه یا دغه حادثه راله د څه وجې نه؟ وجه خو غفران صاحب دا ده چې تاسو ته پته ده زموږ خلک چې کوله هم دا ودونه او دا شیزونه نو دا لکان چې کوم دا ینګ کول دی کوم زموږ نو دوی دا ګاډي ځغلی را ځغلی نو په دې وجه باندې د بې احتیاطۍ د وجې د دا حادثې راځي. نو زما د خپل عوامو ته دا خواست دی چې تاسو مهرباني وکړئ چې کوم داسې خادي نو هغه په غم کې مه بدلوئ او مهرباني کوئ چې احتیاط کوئ. صحیح ده، ډیره مننه ستاسو د تفصیل راکولو. جی قدرمنو اوریدونکو، دا وخت زموږ سره په لاین باندې د کوټلی چیرمن هم دی. دوی چونکې هم دغه حادثې ته په ټایم باندې رسیدلی ول نو د دوی نه هم تفصیل اخلو. حشیم صاحب را سره په لاین باندې دی. حشیم خان تفصیل راکړئ دغه پیښه څنګه مخې ته راله او تاسو څه ولیدل چې کله موقع ته لاړئ؟ السلام علیکم. جی غفران الله صاحب، تفصیلات خو داسې دي چې سحر چې کوم دی نو دا د واده یو پلین کوچ و، دا راتلو تحصیل کابل کوټلی پیندشا یو علاقه ده او هغې ته راتلو نو دی د حادثې ښکار شوی دی. دې کې تقریبا لږ بږ 27 کسان زخمیان شوي دي. په دې کې 23 کسان چې دغه سیدو ته ریفر شوي دي او باقي چې کوم دي 4 کسان نو هغه زنانه نارینه ماشومان نو هغه د کابل په هسپتال کې دي. او په دغه موقع باندې 11-22 والے چې دی کوم انچارج کابل وقار خان هغه ته زه خیراجي تحسین پیش کوم چې هغه په موقع باندې راغی او ټول مریضان یې زمونږ ریسکیو کړو. تقریبا په ګنټه کې دننه هغو دا ریسکیو کړو او بیا پولیس چې کوم دي پولیس ډي اس پي کابل حبیب شاه صاحب دا هغه هم ډېر زیات شکرګزار یم د هغه د ټول ټیم چې هغه موقع ته هم راغلی او دلته هسپتال ته هم. ډیره مننه حشیم خان. جی قدرمندو کتونکو، دا د دغه حادثې په حق باندې معلومات ول چې زموږ سره د کابل ریسکیو انچارج هم شریک کړل او بیا د دغه کوټلی چیرمن هم.